زمان پارک نه پرون داسې میدان جنگ جوړ دی څنګه و چې کشمیر کې یو طرف ته کشمیریانو یو طرف ته به د انډیا فوج د انډیا آرمي و ای به په کاڼي راویشته او دای طرف نه به دی انسوګیس او ډزې پې کولې دغه رنګ په زمان پارک کې هم دننه د پاکستان عوام دی چې میجارټي زیات تعداد پکې د پښتنو دی او بهر د پاکستان پولیس دی د پنجاب پولیس دی چې پرونه داسې پیغی انسوګیس او لاټي چارج کوي چې دې ویډیو کې تاسو نه زه دوه درې تپوسونه کوم د هغې تپوسونو جواب ماله په کمنټ کې راکړئ ویډیو خپله هم مکمله ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ټول نه پیله تپوس خو زما تاسو نه دا چې آیا عمران خان گرفتار کول مطلب ډیر زیات ضروري دی عمران خان د ملک له ډیر زیات نقصان ورکړی چې د گرفتارول دومره ضروري شو چې د پاکستان پولیس راغلی او د پاکستان عوام سره جنګیږي چې په زرګونو پولیس د زمان پارک نه بار ولاړ دی او په زرګونو تعداد کې دننه عوام دي چې کې میجارټي د پښتنو زیاتره د کې پی کې د خلکو میجارټي پکې زیاتره ډومبنه تپوس خو مې در نه دا وکړو دویم تپوس در نه دا کوم که شری تیمک الله مکر عمران خان چې کوم فینز دی بخا پشي که چر عمران خان گرفتار شو نو ملک په صحیح شي کنه چې د عمران خان گرفتارول نه ورکوي دومره سر نه تیر شوی دي دنه په زمان پارک د پاکستان پولیس سره جنگیږي نو آیا د عمران خان گرفتار کېدو نه پس په د ملک صحیح لارې تراشي کنه د ملک به څومره بدامني شي دا مو تاسو هم نشو کولای جی بل پرونه داسې د پاکستان چې کوم پولیس ته د پاکستان په عوامو باندې په زمان پارک کې انسوګیس کړه دی او لاټي چارج په کړه دی نن فایرینګ هم کړي هوایي فایرینګ نه بالکل سیده فایرینګ هغه گاډي ولا هم وسوځول په کومه گاډو کې بچ دغه عوامو له دغه خلکو له د خوراک بندوبست کېدو او به دراتلی یا بوله د خوراک روټۍ د پاره سرویجی وغیره راتله هغه گاډي هم د پاکستان چې کوم پولیس دي هغه سوځولي دي چې بل عمران خان افیشلی خپل پیج نه دا پوسټ کړی دی تاسو له سړی د تصویر ښکاري هم جی چې عمران خان پکې لیکلی دی اصل مقصد زما قتل کول او زما اغوا کول جی نو عمران خان داسې کومه غټه ګناه کړې ده چې په دې باندې دومره د کې پی کې د کې پی کې نه سوري د پاکستان پولیس را لګېدلي دي عوام هم وجني عوام سره هم زور زبردستی شروع د لاټي چارج شروع د انسوګیس شروع دی جی خو د عمران خان گرفتار زما په خیال ماله خو زه خو سیاست دومره نه ټچ کوم زما خیال د غړی کیس ته چې ګډي چور ولا وي مریم ولا هم بار بار هر جلسه کې ګډي چور وي نو که چېرې تاسو له زه د توشخانې ریکارډ د 2002 نه 2023 پورې هم تاسو به حیران شئ صرف د 2002 نه عمران خان حکومت له های کورټ له دا اپیل کړو چې د توشخانې مکمل ریکارډ وګورئ 1947 نه والي 2023 پورې چې چا ته څه ایشتلي دي ماته یو غړی ایشتلي ده چونکې هغه لیګل د لیګل د مال علم نشته او تاسو دومره اسمان په سر راوشتلي دي نو تب مکمل چې دو بیا چې کله حکومت د پاکستان حکومت چې کله د 2002 نه والي د 1947 نه حکومت صرف 2002 نه 2023 پورې چې کوم د توشخانې ریکارډ ریلیز کو د عوامو مخې لراغو نو په 2008 کې نواز شریف چې نه داسې غټ ایم پی نه داسې غټ ایم ان ای 2008 کې هغه توشخانې نه مرسډیز بنز گاډي ایشتلې دی او په 100 روپۍ باندې ایشتلې دی صرف او صرف په 6,36,000 روپۍ باندې مرسډیز گاډي هغه توشخانې نه وکړلې دی دا نواز شریف خبره کوم بقایتي پیپل پارټي ولا هم ایشتلې دي مریم اورنګزیب دي هم ایشتلې دي مریم نواز ته هم ایشتلې هر چا ته توشخانې نه سناسه اوچت کړی دی او ګران جی بغیر د حساب کتاب بغیر د حکومت د نوټس نه بغیر د هر څه د دې توشخانې نه اوچت کړی دي په 2008 کې په تاله میران گاډي په 6 لک روپۍ نه ملاوي ښه کنډیشن کې او نواز شریف صاحب چې کوم دی بنز مرسډیز گاډي په 6 لک روپۍ 6,36,000 روپۍ باندې د توشخانې نشته دا غیر حساب کتاب بسوک کوي خو اصل کې زموږ ملک چې کوم دی کنه سویم چې دا خشي چې دغه رنګ حالات وي پکې دغه رنګ غله خلک وي پکې دغه رنګ حکومت هم د دغه غلو خلکو سپورټ کوي نو مشکله ده چې زموږ ملک صحیح حالاتو له راشي جی د ویډیو کتلو زیات مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام